بخاری کی روایت راځي په 4119 کې او مسلم شریف هم دا روایت نقل کړی دی ډېرې سختۍ چې په صحابه کرامو باندې تېرې شوې نو عزم احزاب کې کافرو له شکست ورکړو نو جهاد چې صحابو کې او سړی جهادو کې جهاد ستړي قدمای چې ته دوه کسان خپلو کې پرزولي کې سړی څومره ستړي شي ته په 4-5 ګنټې جهاد او غشي او تورې او آسونه او منډې او ټوپونه ستړي او ستومانه دي صحابه کرام کافرو له شکست ورکړو خو ساساري او په دې ستړي ستړي کې محمد رسول الله فرمایل آرام باندې کوي خوب مه کوي او ځان بنو قریظه ته رسوي او داسې ورته فرمایل حدیث د بخاری کې راځي لا یصلین احدکم الا فی بني قریظه د مازدیګر مونځ به بې د بنو قریظه نه په بل ځای کې نه کوي صحابه کرام دا نه وایي چې موږ ستړي یو دا نه وایي چې یا رسول الله شپږ ګنټې وجنګېدو لږ 11 منټه د سترګو خوږولو مقره نه اسونو له مخونه تاو کړل په بنو قریظه ور روان شول خلک مریان د چې دا خو عجیبه مخلوق دی په یو ځای کې د کفر په آرام نه دی لاړل په بنو قریظه اوس ورځي چې کله مزل کوو دی دا ډېر ستړیوالي د وجې نه ورکې تاخیر راته اوس د رسول الله حدیث سو په دغه ټیم کې لا یصلین احدکم الا فی بني قریظه په بني قریظه نه بغیر به بل ځای مونځ نه کوي صحابه دغه ځای کې چې سفر یې کو نو په لار کې د مازدیګر مونځ راغی بنو قریظه ته رسېدلي نه دي اوس صحابه دوه ډلې شو یو ډله وایي چې مونږ به مونځ دلته کوو ځکه چې د مازدیګر مونځ د قضا کېږي بلې ډلې وایي چې رسول الله ته خو دا فاصله ښه معلومه وه زمونږ ستړی م ورته ښه معلومه وه هغه ویلي دي چې مونځ به بنو قریظه ته رسوی مونږ یې نه کوو وروسته به یې کوو خو بنو قریظه ته رسو مونږ د محمد رسول الله وسلم خبره کې سوچ عقل او نور قسمه مشورو کولو ته تیار نه یو نو یو ډلې مونځ وکړو بلې ډلې ځان بنو قریظه ته ورسو ډېر لیټ یې مونځ وکړو بله ورځ د محمد رسول الله علیه السلام ته صحابو کارګزاري بیان کړه چې د الله پیغمبر یو ډلې مونځ وکړو بلې ډلې ووایي چې مونږ به رسول الله د خبرې په ظاهر عمل کوو یوې ډلې ووایي چې رسول الله وفرمایل چې مونځ بنو قریظه کې وکړئ اشاره دا وه چې تلوار وکړه او ځان ورسوئ نبي علیه السلام ورته دواړو ټیک کړي دي او تاسو دواړو ته الله نه تابعدارۍ اجر درکو چا چې مونځ لیټ کو بنو قریظه ته ورسو زما د حدیث په ظاهر عمل وکړو او چا چې مونځ په هغه وخت کې وکړو نو هغې دې ته وکتل چې په مونځ قضا او تاخیر نشته او مونځ فورا کوي نو د دواړو نیتونو ټیک دی الله سبحانه وتعالی به دواړو له اجر درکوي دا د صحابه کرامو تابعداري وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ډېر زیات کلک مین وو او دا کله چې یو نوی حکم راشي که نه نو په هغې عمل کول ډېر زیات ګراني ناشنایي صحابه کرامو په دې دین عمل کړی دی مونږ یې بېل کوو خو مونږ چې په دې دین عمل کوو نو 1400 کاله په خلکو کړی دی مونږ ته پې ځان ناشنا نه ښکاري خو صحابو چې پې کوو ډېر ناشنا کار و فورا قبله بدلول چې 10,000 کاله نه یو ترتیب روان او سړی بدلی ډېر ناشنا لګي که نه لګي اصل تابعداري صحابو کړی ده چې د خلکو طعنو ته او د خلکو خنداګانو پروپاګنډو ته یې ځان او غاړه ایښې ده خو د محمد مصطفی حدیث یې په عقل نه دی دللی 1400 کاله د دین په تعامل را روان دی 1400 کاله پې عمل شوی دی خلک یې ناشنا نه ګڼي خو بیا هم چې د عقل سره لږ ټکراو ساتي نو یو ډله د هغې ته پرویزیان وایي یو ډله هغې ته د احمد سعید ملتاني پیداوار وایي یو ډله د هغې ته چکړال وي طبقه وایي یو ډله د هغې ته منکرین حدیث وایي یو ډله د هغې ته عثمانیان وایي د 1400 کاله تعامل نه باوجود نن هم خلک شته چې هغه وایي یاره ټیک د حدیث دی منم چې سند هم ټیک دی منم چې 1400 کاله تعامل لري خو زما عقل یې نه مني چونکې پلانکي ځای کې خو داسې لیکلي دي چنانچه داسې لاکن داسې لحاظه نه یې منم تر 1400 کاله بعد چو چرا کې هغې په اول ځل کول اخو واقع د عقل نه ناشنا وو د ټولې دنیا خلاف یې کول ځکه نوي دین او نوي شریعت او اسلام و هغې هېڅ قسمه چو چرا نه دي کړې نو واقع د صحابه کرامو تابعداري او زموږ تابعداري دی کې فرق شته